او بل خبره به یاد ساتئ چې ایون ګورئ مونږه د طنز لپاره استعمالو. طنز ته په انګلیش لینګویج کې ویلی کېږي آیرني. کله چې مونږ آیرني کوو نو د هغې لپاره بیا مونږ ایون استعمالو. لکه آیرني اوس څه ته ویلی کېږي؟ آیرني ویلی کېږي مذاق ته، طنز ته. په چا پسې چې مونږ ټوکې ټکارې کوو د هغې مذاق مونږ اړوو. لکه مونږ وایو، مونږ اکثر په معاشره کې وایو، مونږ وایو اوس هغه هم ماته خبرې شروع کړې، اوس هغه هم زما د خبرو شو، یا مونږ وایو اوس ګډو هم چې چل شروع کړه. ګرانو کتونکو نن په دې ویډیو کې به مونږ څه داسې اهم، څه داسې امپورټنټ کنجنکشن زده کوو د کومې په مدد سره چې ستاسو انګلیش لږ نه او ډېر زیات امپروف کیږي. ستاسو په انګلیش کې لږ نه او ډېره زیاته تبدیلي راځي، لږ نه ډېر زیات بدلون راځي. او بله دا چې ستاسو په علم کې به په دې سره ډېر زیاته اضافه وشي. ګرانو کتونکو نن مونږ څه داسې امپورټنټ کنجنکشنز زده کوو. اوس کنجنکشن ویلی کېږي څه ته؟ کنجنکشن ویلی کېږي هغه الفاظو ته، هغه ورډز ته چې د هغې په مدد سره مونږ دوه سنټنسز جاین کوو، یا د هغې په مدد سره د دوو سنټنسز ترمنځ ریلیشنشپ یعنی رشته پیدا کېږي. په انګلیش کې د دې ډیفینیشن داسې دی: کنجنکشنز are small words that create relation between two sentences. یعنی کنجنکشنز هغه واړه واړه الفاظ دي چې د هغې په مدد سره د دوو سنټنسزو ترمنځ رشته پیدا کېږي، د دوه سنټنسز ترمنځ ریلیشنشپ پیدا کېږي. ګرانو کتونکو نن په دې ویډیو کې مونږ 15 داسې اهم کنجنکشن زده کوو چې د هغې په مدد سره به ستاسو انګلیش ډېر زیات امپروف شي. په اول نمبر به زده کوو آلسو، په دویم نمبر به زده کوو ټو TOO، په دریم نمبر به زده کوو ایز ویل، په څلورم نمبر به زده کوو ایدر، او په پنځم نمبر به زده کوو ایون. ګرانو کتونکو دغه 15 کنجنکشنز به نن مونږ په دې ویډیو کې زده کوو. خو که دا خبره زه وکړم نو د دې په اورېدلو سره به تاسو ډېر زیات حیران شئ. که زه ووایم چې د دې 15 الفاظو یعنی د دې 15 کنجنکشنز صرف و صرف یوه معنی ده، نو او بالکل د دې 15 واړه کنجنکشنز چې کوم دي د دې صرف و صرف یوه معنی ده، یعنی د آلسو، ټو، ایز ویل، ایدر او ایون صرف و صرف یوه معنی ده، او هغه معنی ده بی. اردو کې هغې لپاره استعمالیږي بی، او په پښتو کې ولې استعمالیږي هم. یعنی د دې 15 واړه کنجنکشنز صرف او صرف یوه معنی ده. اردو کې ولې بی استعمالیږي او په پښتو کې د دې لپاره استعمالیږي هم. لکه څه مطلب؟ بی استعمالیږي په اردو کې او پښتو کې د دې لپاره استعمالیږي هم. مطلب دا دی لکه څنګه چې په پښتو کې مونږ د یو چا په باره کې وایو، یا مونږ د خپل ځان په باره کې وایو، مونږ وایو زه هم هلته روان یم، نو د دې لپاره په اردو کې استعمالیږي میں بھی وہاں جا رہا ہوں، یا مونږ وایو زه هم ستا سره مینه کوم، یعنی میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. نو د دې لپاره دغه 15 کنجنکشنز استعمالیږي. یعنی زمونږ په سنټنسز، زمونږ په جملو کې چې کومه بی راغی او په پښتو سنټنسز کې هم راغی، یعنی زه هم، ته هم، هغې هم، مونږ هم دا کار کوو، هغه کار کوو، نو د دې هم دپاره په انګلیش کې دغه 15 کنجنکشنز استعمالیږي. ګرانو کتونکو اوس راځئ چې په یو ښکلي انداز سره ون بای ون په ډیټیل سره زده کړو. د ټولو نه اول زده کوو آلسو. د کومې مطلب چې دی بی، او په پښتو کې مطلب دا دی هم. نو دا دوه خبرې په یاد ساتئ. آلسو مونږ همیشه دپاره د هیلپینګ ورب نه پس استعمالو، یعنی آلسو به په یو سنټنس کې همیشه دپاره د هیلپینګ ورب نه پس لګیږي. هیلپینګ ورب ویلی کېږي ازمار ته، واز ورته، ویل بی، شل بی، او دغسې هیو، هیز، هیډ، دې ته ویلی کېږي هیلپینګ ورب. نو که چېرته زموږ څه په یو سنټنس کې په یو جمله کې هیلپینګ ورب و، نو د هغې نه پس به بیا مونږ آلسو لګو. او که چېرته زموږ څه په یو سنټنس کې هیلپینګ ورب نه و، نو بیا به آلسو مونږ ډایرکټ د سبجیکټ نه پس لګو. یعنی په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې، پاسټ انډیفینټ ټینس کې، او دغسې نور که چېرته زموږ څه هیلپینګ ورب نه و، نو بیا به مونږ آلسو د سبجیکټ نه پس لګو. او که چېرته زموږ څه هیلپینګ ورب و، نو بیا به مونږ آلسو د هیلپینګ ورب نه پس لګو. او دا بله خبره په یاد ساتئ چې آلسو مونږ ګوره په نیګیټیو سنټنسز کې
نشي استعمالولی. یعنی که چرته منفي جملې وي نو په هغې کې مونږه also نشي استعمالولی. فار ایگزامپل که زه ووایم چې ارسلان هم را روان دی، دې دپاره په اردو کې استعمالیږي ارسلان بی آ رها ہے، او دا د پریزنټ کنټینیوس ټینس یو پازیټیو سنټنس دی. دا سنټنس چې زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم ارسلان هم را روان دی، دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي ارسلان از آلسو کمینګ. د ارسلان از آلسو کمینګ مطلب دا دی چې ارسلان هم را روان دی. یعنی مونږ دلته د هم دپاره آلسو استعمال کو او آلسو مونږ د هیلپینګ ورب نه پس ولګو. یو بل اگزامپل، فار ایگزامپل که زمانه څوک تپوس وکړي چې آیا ته سکول ته ځې او زه ووایم چې آو بالکل زه هم سکول ته ځم، کومه چې د پریزنټ انډیفینټ ټینس جمله ده، د پریزنټ انډیفینټ ټینس سنټنس دی. آو زه هم سکول ته ځم، دې دپاره په اردو کې استعمالیږي میں بھی اسکول جاتا ہوں، او په انګلیش کې د دې دپاره استعمالیږي آئی آلسو گو ټو سکول. د آئی آلسو گو ټو سکول مطلب دا دی چې آو زه هم سکول ته ځم. ګرانو کتونکو دا د پریزنټ انډیفینټ ټینس سنټنس و په کوم کې چې هیلپینګ ورب نه و، نو ما ډایرک آلسو د سبجیکټ نه پس یعنی د کارکوونکي نه پس ولګو. او زه امید لرم چې تاسو به په آلسو باندې پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې په دویم نمبر باندې زده کړو TOO2 او دغسې as well ISWEL as well او 2. خو اوس as well او 2 به مونږه په کوم ځای کې استعمالو. نو ګرانو کتونکو د as well او د 2 زده کولو لپاره تاسو یو ځل بیا دا دوه خبرې په یاد ساتئ چې as well او 2 به مونږه همیشه دپاره د سنټنس په آخره کې لګو، د سنټنس په لاست کې به لګو. او بله خبره دا چې as well او 2 دغه دوه کنجنکشنز به استعمالیږي په پازیټیو سنټنسز کې، نیګیټیو انټراګیټیو او نیګیټیو انټراګیټیو سنټنسز کې. یعنی دا مونږه په هر قسم لا سنټنس کې استعمالولی شو، که هغه پازیټیو وي، نیګیټیو، انټراګیټیو، او که هغه هر قسم لا سنټنس وي نو بیا په هغې کې مونږه 2 او as well استعمالولی شو. او تاسو ته خو ما وویل چې د دې 15 واړه کنجنکشنز صرف او صرف یو مطلب دی د بی دپاره استعمالیږي، خو په استعمال کې فرق دی. لکه فار ایگزامپل دا یو خبره خو به تاسو ډیره زیاته په فلمونو کې اوریدلی وي، په ډرامو کې به هم اوریدلی وي چې په فلمونو کې یا ډرامو کې یا سوسایټي کې یو کس وایي زه ستا سره محبت کوم، نو بل ورته وایي زه هم ستا سره محبت کوم، زه هم ستا سره مینه کوم. دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي I love you، یعنی زه ستا سره مینه کوم. خو بیا ورته بل کس وایي زه هم ستا سره مینه کوم، نو I love you too، نو دا 2 استعمالیږي د هم دپاره، یعنی زه هم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. خو دا یو خبره په یاد ساتئ که دلته تاسو د 2 په ځای باندې as well ولګوئ نو as well هم بالکل 100% صحیح دی. لکه که تاسو وایئ I love you as well مطلب دا دی چې زه هم ستا سره مینه کوم. که تاسو I love you too وایئ او که تاسو I love you as well وایئ نو د دواړو یو مطلب دی او دواړه بالکل صحیح دي. خو په یاد ساتئ صرف او صرف په I love you too کې دغه اگزامپل نه، کله چې هم تاسو ویل غواړئ چې زه هم هلته ځم، زه هم رښتیا ویم، زه هم تلاوت کوم، زه هم منځونه کوم، او تاسو غواړئ چې په as well یا په 2 سره یې ووایئ، یعنی دا هم یا بی دا تاسو په as well یا 2 سره ووایئ نو د دواړو یو مطلب دی. خو دا به تاسو د سنټنس په اخره کې لګوئ. زه امید لرم چې تاسو به په also as well او 2 باندې پوه شوي یئ. also مونږ استعمالو په پازیټیو انټراګیټیو او نیګیټیو انټراګیټیو سنټنسز کې، یعنی مونږ also صرف په نیګیټیو سنټنسز کې نشو استعمالولی، او 2 او as well مونږ په 4 واړه سنټنسز کې استعمالولی شو، یعنی په هر قسم لا سنټنسز کې استعمالولی شو. او ګرانو کتونکو اوس راځئ چې په 4 نمبر باندې either هم زده کړو. نو ګرانو کتونکو د either زده کولو لپاره یو ځل بیا تاسو ته دغه 2 رولز یعنی دغه 2 خبرې زده کول پکار دي. په اول نمبر دا خبر تاسو له زده کول پکار دي چې either مونږه صرف او صرف په نیګیټیو
सेंटेंसेस کې استعمالو یعنی دا نه مونږه په پازیټیو سنټنسز کې استعمالولی شو نه په انټراګیټیو کې او نه په نیگیټیو انټراګیټیو کې صرف او صرف ایدر مونږه په نیگیټیو سنټنسز کې استعمالو یو او بل خبره دا په یاد ساتئ چې همیشه د پاره به ایدر د سنټنس په سٹارټ کې یعنی د سنټنس په شروع کې مونږ لګو فار ایگزامپل که زه ویم چې زه هم دروغ نه ویم یعنی زه هم د دروغ ویلو کار نه کوم نو د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي either I don't tell a lie او د either I don't tell a lie مطلب دا دی چې زه هم دروغ نه ویم یا زه د یو کس په باره کې خبره کوم د یو کس په باره کې ویم چې هغه هم سیګرټ نه څکي یعنی زه هم سیګرټ نه څکم فار ایگزامپل او هغه هم سیګرټ نه څکي نو د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي either he doesn't smoke cigarette کومه چې د present indefinite tense sentences دي کومه چې د present indefinite tense جملې دي either he doesn't smoke cigarette مطلب دا دی چې هغه هم سیګرټ نه څکي او بھی سیګرټ नहीं پیتا ہے مطلب دا دی چې هغه هم سیګرټ نه څکي ګرانو کتونکو خدایو خبره په یاد ساتئ څنګه چې تاسو ته ما وویل چې either مونږه په نیگیټیو سنټنسز کې صرف استعمالو نو بالکل نو که چېرته هم تاسو یو داسې خبره کول غواړئ چې په هغې کې هغه کار نه کیږي منفي سنټنس وي نو بیا بالکل تاسو هغه په either سره ویلی شئ یعنی یوازې زه سیګرټ نه څکم یا یوازې زه دروغ نه یم داسې نه چرته چې هم تاسو ویل غواړئ چې زه هم هغه کار نه کوم هغه هم هغه کار نه کوي یعنی زه هم میچونه نه ګورم هغې هم میچونه نه ګوري زه هم فلمونه نه ګورم هغې هم فلمونه نه ګوري زه هم کرکټ نه کوم هغې هم کرکټ نه کوي یا دغسې نور فار ایگزامپل نو بالکل تاسو په ایدر سره دغه ټول سنټنسز ویلی شئ او ګران کتونکو اوس راځئ چې په آخري نمبر باندې زده کړو ایون کومه چې استعمالیږي د بی دپاره یعنی کله چې موږ په اردو کې خبرې کوو او موږ وایو بی میں بھی جاتا ہوں وہ بھی جاتا ہے نو دې دپاره استعمالیږي بی او پښتو کې دې مطلب دا دی هم خدایو خبره په یاد ساتئ چې ایون به مونږه د سنټنس په سٹارټ کې لګو ایون به مونږه د سنټنس په شروع کې لګو او بله خبره به یاد ساتئ چې ایون ګورئ مونږه د طنز لپاره استعمالو طنز ته په انګلیش لینګویج کې ویلی کېږي آیرني کله چې مونږ آیرني کوو نو د هغې لپاره بیا مونږه ایون استعمالو لکه آیرني اوس څه ته ویلی کېږي آیرني ویلی کېږي مذاق ته طنز ته په چا پسې چې مونږ ټوکې ټکارې کوو د هغې مذاق مونږ اړوو لکه مونږ وایو مونږ اکثر په معاشره کې وایو مونږ وایو اوس هغه هم ماته خبرې شروع کړې اوس هغه هم زما د خبرو شو یا مونږ وایو اوس ګډو هم چې چل شروع کړه لکه داسې ناروا غوندې چې مونږ مذاق وړو زمونږ په دماغو خبره عجیبه لګي یعنی مونږ آیرني کوو نو د هغې لپاره بیا مونږ ایون استعمالو لکه فار ایگزامپل که زه ووایم چې اوس ته هم زما د خبرو شوې تاسو به دا خبره زیاته د خلکو نه اورېدلې وي که نه اکثر لا یو ماشوم هلک وي یا داسې یو بل ټایپ والا کس وي داسې نو هغې ته بیا خلک وایي اوس ته هم زما د خبرو شوې دا خبره څه عجیبه غوندې ښکاري طنز کوي په هغه پسې ټوکې کوي مذاق یې اړوئ عجیبه ورته ښکاري نو د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي ایون you talk to me د even you talk to me مطلب دا دی چې اوس ته هم زما د خبرو شوې even you talk to me اوس ته هم ما ته خبرې کوې یعنې اوس ته هم زما د خبرو شوې بل اگزامپل فار ایگزامپل تاسو یو ملګری وي لا په سوسایټي کې بل څوک وي او تاسو هغه ته ویل غواړئ چې اوس ته هم ما ته د دروغ ویلو شوې یعنې اوس ته هم ما ته دروغ وی نو تاسو بالکل هغه ته ویلی شئ even you tell me a lie او د even you tell me a lie مطلب دا دی چې اوس ته هم ما ته دروغ وی یعنې مونږ یو قسم لا طنز کوو یا مونږ وایو even he backbites me هغه هم اوس زما غیبت کوي یعنې اوس هغه هم زما غیبت کوي هر څه ورته ما وښودل او اوس هغه هم زما غیبت کوي even he backbites me او مطلب دا دی چې هغه اوس هم زما غیبت کوي یعنې مونږ یو آیرني کوو یو طنز کوو ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې کنجنکشنز باندې پوه شوي او ستاسو په علم کې به ډېره زیاته اضافه راغلی ګرانو کتونکو که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو انګلیش په پښتو کې په خپله مورنۍ ژبه کې د الف نه واله تر یې پورې زده کوئ نو بالکل تاسو هم په دې زمونږ د یوټیوب
چینل سبسکرایب کړئ او که چېرته تاسو په انګلیش کې په یو ټاپک کې کنفیوز یې یعنې تاسو په 12 ټینسز کې کنفیوز یې ایکټیو وایس پیسیو وایس ماډل وربس دغسې پارټس اف سپیچ سپوکن انګلیش او څومره چې د انګلیش ګرامر دی څومره چې د انګلیش سره ریلیټډ خبرې دي تاسو په هغې کې کنفیوز یې نو بالکل تاسو موږ ته په کمنټ سیکشن کې یو کامنټ پرېږدئ او انشاءالله ستاسو د کامنټ ریپلای به موږ درکو یعنې زموږ نیکسټ ویډیو به هم ستاسو د کامنټ مطابق وي تھینک یو سو مچ تھینک یو